یو باس استاسو په مخ کې چې شیطان زړه کې دا خیال وکړو چې د آدم علی السلام ته په سجده کول باندې زه عمر له تبا شم، اوس چې د هم مان په دې جنت کې پاتې نشي، نو چاله جوړ کړو چې دې دواړه به دا دانه څنګه وخوري. نو په دروازې د جنت کې اوس په دې کې درې قسمه روایت دي. یو روایت دا دی چې دا شیطان خو کافرو او د کافر جنت ته ننوتل چې دي دا خنشت، نو دې دننه څنګه لاړو دا بی بی حوا و آدم علیہ السلام ته قسم وخورو. روایت دیر دی خو بہرحال صحیح روایت دا دی چې دې په دروازه کې ولاړو او هغه دوارو ته قسم وخورو. اوس دا قصه چې دا خدای پاک کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. دې دوارو ته قسم وخوري چې زه تاسو ته ستاسو د خیبر خبره کوم. دې دوارو دا خیال وکړو چې داسې خلک به وي چې قسم په دروغه خوري. دې یو شي دې دواړه پریشان کړل چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري. اوس عزیزانو دلته یو ټکی واورئ، نن د انسان شیوه دا ګرځېدلې ده چې په هره خبره باندې قسم خوري، په هره خبره. بیا شیوه دا ګرځېدلې ده چې خبرې د پاسه به وایي چې ښځه دې په درې کاڼي را باندې طلاق کوي. خاص کر بیا پختون قوم کې دا عذاب ډېر زیات دی. نو قسم چې سړی وخوري د هغې څه علاج شریعت ویلی دی، او کدی په دروغه باندې په درې کاڼي ښځه دې را باندې طلاق کوي، د دې عمر له علاج نشته. عمر له یو علاج دی چې هغه قرآن ښودلی دی چې کوم سړی چې ښځې له درې طلاق ورکړي، نو دغه ښځه به بیا دته کله روا کېږي؟ دا به دته هله روا کېږي چې حتی تنکح زوجا غیره، چې دا ښځه بل سړی په نکاح کې او بل سړی ور سره شپه تېره کړي او سحر له هغه طلاق کړي او هغې نه بعد بیا عدت تیر شي، نو بعد بیا وړومبي خاوند ته روا کړي. اوس داسې به لا څوک پوښتنه وکړي. نو زه وایم چې تقریبا پښتانه په دې قهر ګرفتار دي چې طلاق ښځې ساتي. بیا براشي ماته بس دې پوه نه شم، خولې نه مې وتې دي او پوه نه شم چې غصه کې وما. نو ښځې له خو طلاق سړی په غصه کې ورکوي که نه، پر رضا څوک ښځه طلاق کوي څه؟ مسله دا ده چې غصه خو لا څه کوي، که په نشه کې وي او ښځې له طلاق ورکړم په طلاقي په نشه کې چې ځکه چې د نشه کوله ولې په یو سړي باندې ښځه نه طلاقېږي چې هغه لیونی وي،
बिल्कुल मरफूल कलम नहीं और जान बाजी ने पेगी नो कागज और गदरे हुई नो दान कीगी दलेवनी तलाक न कीगी। बाकी खबर अदा है कि देना सेवा का पटों की हुई पटों के उन पे तलाकी मुझे पारा खुदा पारा दे बलाना दे जान साथी जका चेतन दुनिया पर भी कहर के गिरफ्तार आ दुनिया दसे दसे खलक माउली चे जंगीज बरगान खकारी और दखले नैदा बलावती और इलाज बयानी मुझे दे वजना दे खबरी मुताल्लक बडेर दिया ख्याल साथी द तलाक तके लकवा कसमुना बेजा खोरिल छिदी दा मकवा दे अंजाम और नतीजे चे दा गया डेर गया था खराब हुई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दा यकीन न रातलो चे पदरोगा बसो कसम संग खुरी यकीन न नागनिमा दाना बीबी हवा खोड़ाओ निमा दाना आदम अलैहिस्सलाम खोड़ाओ हालात द जन्नत बदल शू और हुक्म वर्ताओ शो चे तासो द जन्नत न उजई जन्नत न होता बीबी हवा पे जदप रे होता और आदम अलैहिस्सलाम पे सरंदीप बांधे द्रे सवा काला जुदाऊ द्रे सवा काला दा अल्लाह पाक द कानून द यौ टिकी खिलाफ वर्जी शोया द्रे सवा काल आदम और बीबी हवा जुदा व सातल और चलम खो दो चितासु द्वारो बरहम अल कीगी चितासु जमा तरसो पूरे ख्वाखरी न तासु बदा वजीफा वाए चे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना दा वजीफा तो है रब्बना ए रब जमीनगा ज़लमना अनफुसना मुंग तख्पल जान जाते करे व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना कतारा तबखना और तारा बांध रहम नकड़ो नकूनन्न मिनल खासिरीन मुंग बशुद नाफरमान का उनको न द्रे सवा काल आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा दा वजीफा करे हुआ देजान का उगो रही कदम गिरता दा अल्लाह दा हुक्म खिलाफ वर्जी कीजिए कदम गिरता कदम गिरता दी जमात दरवाजे न बारूनी कुछ कदम दी न खुदाई दा हुक्म खिलाफ वर्जी दे गोरे ची ब्या बल कदम दी ब्या दे गोरे ची बल कदम दी ब्या दे गोरे ची सड़क तउजी और दा गटसरी उगोरी ब्या दे गोरे कदम गिरता वह दा से खलक बम जन्नत तक और दा से खलक बम चे दखले की खबर जी कई क्या खबर हुआ और जान तब निजामुद्दीन औलिया जोई हुई पजान दे बुजुर्ग झंडा उगरोड़ी खबरी चिकई खुद से हुल बुखरी नेकान खलक खबरी चरता गलती कई
او د نیکانو خلقو خبره دی د یار نه بل چا سره وینا. رحمان بابا وی چې کوم کلام چې زبیتا لچا سره وکړم کوم کلام چې زبیتا لچا سره وکړم سلطو بیبی په هغه کلام زما تا نه بغیر چې بل چا سره خبر او کم پاگا خبرو میری سلطو بیوی تانا بغیر با بلچا سرا خبرم نکو کم کلام چیز بیتال چا سرا اکڑم سلطو بیوی پہاگی کلام زمان بیا بلچا تب گورم نا سوچ دی داستاد مخبل تگوری سوچ دی داستاد مخبل تگوری آئینہ نا صفاد صفاندا دیار نا بغیر دا بلچا مختا گورمنا 24 گھنٹے بدے کپ تصور کی بھی کپ خوب کی وی کپ ویخ وی دستا نظر بم د یار په مخ باندې دسم څوک تیر شوي دي او کنه ما او تا غونډه خو نو زمونږ غونډه مونږ خو چې ماسپخین د مانځنه جماعت نه وزم د جبرائیل علیه السلام پته مې چې موږ مې کول جبرائیل نه راغله کبه رکعت نفل کوم د جبرائیل علیہ السلام پته مې هغه یو سره سل کال عمر ونو سل کال منځونه ډیر کړی نظر کې وای چې یاره چې دا ما ته به خدای کوم جنت جوړ کړي ما خو به قوت په منځونو کولو باندې د شپې خوب ګوري په خوب کې جنت تلارو یو ملائکه ولیدا چې هغه په یو په خدای تعالی راو دغه تاسو کوي چې کله نه داسې ولاړې هغه ورته چې لکونه کال وشو چې کله نه خدای پیدا کړي نو ورته ولاړې یو څه په پتم پويږي وی والله که پویگم چه قبلیم کنا استاس تسا یقین شتا چرا استاسو منزون خدای قبلی یقین شتا دغه منزون که دیشی چه ده قیامت پرس پا ده مخ درویشتیش زرق شا تا منزون ده ده پارا نکوی چه خدای پا خوشحال شی تا منزون ده ده پارا کوی چه خلق را تا خسره ہوئی خلق ورته دنیا کې خسړې وي اسما سره دې حق نه پاتې ځه ناجیزانو د دې وجنا په ایس عبادت باندې غرور نه پکار په ایس نیک کار باندې غرور نه پکار چې تداوی چې ما باندې کارو کو بس زبرګ شوم زبرګ مرګ نه دا زمون رجیلی والله العظیم دا غد طالب خبره چاہے خان ورته مولا صاحب بیان استاد ګیره خدا کده ما د سپید علاقه خدا وی خان ما ته پته نشتا وی ولی وی کدی ګری ایمان تیر کو خوستا د سپید علاقه نه دا ګیره خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا د استاد سپید علاقه ته خدا تاسو خیال لرئ اوس ګیره د پرېخې ده نو د دې دا معنا نه ده چې چېرته ګیر خره له وګورې نو مخ ته پټ بعضې دغه داسې دي چې
چا ګیره کله کړی دی ګل پټه راسي په مخ راواچي لکه دا خځه چې سړی وګوري کنه په مخ لو پټه راواچي ولې سنت نه دا کړي آرام کېنا آرام کېنا ځان به د سپینا او بدتر غني د سپینا اس پته نه لګي چې داغه منظور نظر څوک دی اس پته نو دی وجنه د خپل ځان به ارچانه ذلیل غني خوار به غني پلیت به غني باندې سره راشي پښتنه کوي چې راځي هغه پلاني مولا کې دا آیت ده نو زما مونږ ورپسې کیږي یا ګرخېلی پسې مونږ کیږي زدا فتوا تاسو را کوي اوس چا چې ګیره کله کړی هغه پسې مونږ کیږي ها ولی ګیره چې نشته اوس تاسو دې زړه کې وګورئ دا ګومنس کړي چې تراشه یو سودر ولای په مصالحه باندې او دا څه ورته کوي تاسو مخکې کړی دی دا څه بوایي کنه بوایي واه هغه تاسو مخکې کړی تاسو کړی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علاج خودلې چې تزان د ارچانه خراب غني ارچا نو چې تراشه ګرخړې مخ کی یا تراشه تا یو سره په یو ګناه لیدلې په زنا دی لیدلې په شراب اسکلو دی لیدلې او هغه مخکې په مصالحه ولاړی او تا ویل چې وای تا پرونه دا ګناه کول او نن د پسې نو د دې دا معنا چې تا داغه نه ځان خو غنلو کنه ها چې زسبرګي مو دا پلیت ته نو دا غرور دی چې دا غرور دی چې تا داغه نه ځان خو غنل دا ګناه به عمر لنه معاف کیږي عمر یو گناہ په قیامت کې معاف شي لیکن د غرور گناہ تر قیامت پورې چې توبه او باسه نو نه به معاف کی ځان ته غټو ګوري دا یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا خلف كل بر وفاجر موس کوي رستو د هر نیک او د بدنا کنيک مخ کې ولاړو نور نه لانو او کيو مردار ستا په مخ کې مرداري کړو هغه په مخ کې ولاړو په مانځه او نیت ته ورپسې نه تړلو نو تارک الجماعت ملعون د جمع ترکون کې شیطان دی تب د شیطانانو په صف کې په قیامت کې ولاړ دي چې تا ځان ته غټو کړ یو قسم ملا پسې بمونځ نه کوي چې داغه عقیده ټیک نه یو ګناهګار دی یو اعتقادي سره دی عقیده ټیک نه ناغه پسې بمونځ نه کوي مثلا ستاد عمل پروډکټ دا قسم خلقنا یو سره دی او په زیارت کې ناس دی د ماډیره تماشې کړې دي
खलक राल अगी तो झुक जाओ, अदब का मुकाम है, झुक जाओ। ना खलक खबर तक सजदा गर्जई चे कबर ते सजदा उकड़ा नु दा अल्लाह न सेवा गैरुल्लाह ते सजदा चे दा कुफर दे नु दाग कार टोल औरज दा दे चा खलक काफिर कई नाग पसी मुज बिल्कुल न कीगी। दस सड़ी पसीदा मुज न कहे चे दचा एहतिकाद दाई या दचा एहतिकाद दाई दाद दी तकी तवक्के दे जमीन बेमल की दा किस्म खलक अमश्ता अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। ये अल्लाह सरा सिशे अल्लाह सी ये तौहीद भी और सरा बसलो जात दे कमूगता सा अगस्तल पकार भी मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बया दी मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अगा मकाम और कोल चे द खुदा बेइज्जती पकी उशी पदे सरे काफिर कीगी ना। हाँ जी उस दात वेल चे अल्लाह मोती वाना कासिम अल्लाह वर कौन के दे उसी तकसीमउन के अल्लाह द दिन रा कौन के दे उसी तकसीमउन के द जायज दी दा हदीस के रागरी लेकिन अल्लाह सरसदी कसदी खूब तासु ख्याल है यो दो किस्म खलक दे चे एतकादी तौर दा से दे इस्लाम नबारी दे खल्क पसी मुजन की और चे एतकादी की के गुनाहगार और सुमरई पागा पसी मुज की जानना दा बुजुर्ग जमील जामन में जोड़ा हुई कुछ मुसलमान कदरी हो गुनाहगार और सुमरई हो मख के वलाड़ो यह कला कला चरता पेक्षमा उस वखैर दादा को दर्द वजरा न जमे हम देरी पाती दी वो चरता पेक्षमनो पाडाला के चिदा से ताजा गिरा कला कड़ी मख के कम मेरा शेखान में खान से मां सरे नहीं तो जी दासक हुई पखपला ब मख के शुरू हुई माल पखपला हो के दे न शुमा और तासु में जका न कोली चिलक तासु दा नफ्स मरिश नफ्स ने मरिश ये जमीन नफ्स काटते हैं अमालाना वो नफ्स मारा कम तरज फिरऔन ने नफ्स मारा कम तरज फिरऔन ने लेकिन राउन मारा जमान नफ्स दे फिरऔन न कम न दे दुमरा फर्क दे चाह सरा फौजो मां सरा फौज निश्ता किनी जमान नफ्स पूरा दे फिरऔन नफ्स ऐसा ख्याल डाले मुझे वजन आजीजानो दी तबडेर ख्याल कवे चार शे बाजार नख गणे और अलग कीजिए और अलग बुजुर्ग कीजिए और अलग खुदा तमीज देखिए दगा मसला को द उलमाए देवबंद दगा मसला मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह द देवबंद यो मामूली चणे बरौनी हो और आगा बेमख की कोई पागत से बेमुस को उलमा वर्तई हजरत दा उलमा दी तपखल है अगर तो ये तालिब हमसे अच्छा है ये जब रास्ते पे जाता है तो इसके सामने फरिश्ते पर बिछाते हैं और हमारे यहां नहीं बिछाते दा तालिब चिरे दा खदे द मलेकी वजर बड़े मुंह न पड़े मसाला दादा चिकम तालिब दे दीन तलार के होते ही
او دین زکای دی چې پلاره وینو ملائکه ورته وزره غوړي. دا طالبان چې د تاسو په کوڅو کې وظیفه غواړي دا تاسو نه په کروڑ درجه اوچتي، په اربونو درجه تاسو نه اوچتي چې دا تاسو په کوڅو کې وظیفه غواړي. زاغه وظیفین ګورم چې تاسو په ټوکرای کې ورچول یار اورز ګورم یواز نه سکمن ته لګي جنه کور کې ونه د شپې چرته ماسته جوړ کړی دي سپي چې سپي جوړ کړی دي نو د مستو کټوي ټول جوړ کړه نالور کوي بچیا ته وای ما طالب کرا غلې ورکا بیا ناغا طالب چراغه د مستو کټوي ورکړه دا یو سمولا سے جمعات ودا خو زنه شموله معنا د ماته شي نو هغه خپل لور ور سره کړی دا غیر اوره جمعه ناملات پښتنه کې چې تاسو وظیفه نه ورکوي دا نن د مستو کټوي څنګه راوړه. یو استاد سپیډ ټکړې و بیگانو مور مېل چې ته وایي یم مولا لري اوسه ویله ښا مولا مناري غوندې و کټوي د زمکه راوښتا ما ته کړه نه جنې ته جرا شو چې په جرا شو نو ولولي جاره خو یا خړلې یا ما تکړې نو سپي ول مستو پس نه جاړم د کټوي کې به منیا د شپې متیازي کولې نانیا به وਹੀ چې زما د متیازو کټوي به ما تکړه دا ستاسو وظیفه مې ګورم تاسو خیال راکړئ. د جمعات چې کوم قدر د استاسو په ذکر کې ما تاغم معلوم دي د طالب او د چنی او د امام چې کوم قدر به ما تاغم معلوم دي. تاسو خیال راغی په یار څه د پوهیږم دا کوم مکه ورو چې ګینه او ما په دې تما کېږي چې تمرشه په قبر دې ودرېږم او دعا وکم چې دعا وکړي چې خدای اته واړه جنت ورکړي. نو کوم مولا چې دا وایي چې خدای اته واړه جنت ورکړي نو هغه ته وایي چې خلک ما تشه اته واړه جنت دې چې بلا ورکړه موږ به کوم خاصو کول بل خواته جنتونه دي کنه نو خوشته ته اته واړه جنت دې ورکړه دې کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو طالب په ایمان کې ډېر حریص خوا د مسلمان لیکن هغه ځلی بدبخت نه کېد چې نه کېد د دې زړه کې داراله چې کله نه کېږي په قیامت کې به څه چل حکومت څه شفارس به کو الله ورته انک لا تهدی من احببت انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ته چې چا سره مینه کې هغه ته هدایت نشي کوله هدایت د الله خو خدا چې چاته وي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من دا د خدای کار دی چې څوک په هدایت باندې نو د دې وجنه ډېر خیال کوئ ډېر سوچ کوئ ټول عمر به عبادت کړئ ها چې ستاسو د جنت په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي یو لیشت نه غاڼه به درنه داسې کارو شي چې بیا به ستاسو د دوزخ په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي. خبردار چې پس شي غاوره نشي. زما یو نیکه کې د نیکه زما پلار ته وایي ترونو ته مې چې هغه ورته په آرام کې نه چې لکېږي او څه مطلب نه کوټه جوړه کو چې لکېږي چې لکېږي نه چې لکې ته وایي چې په کوټنۍ کې کېني او بس عبادت کې یو دا د تبلیغ والا او چله ده چې
چلی لګي دا زورم ورکی ته پوښ په خبره چلای لګولیو خیال کوي خدای ته ګورئ هر وخت په خوف الایمان دې کتابو الایمان بین الخوف والرجاء وایکم الایمان بین الخوف والرجاء ایمان چې ده هغه د یری او د امید په دامنس کې ده څه شي کې د یری او د امید په دامنس کې ده ډېر خیال کال دې لګولې شل کال دې لګولې عمر دې لګولې ډېر خیال الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د امید او د یری په دامنس کې ده د رحم د هر وخت امید لري او د قهر نه د هر وخت فکیږي یریږي نا زمانه کوي چې زه چلکېږم ایو پارام کې چلکېږم کوټه ورته جماعت سره جوړ کړ چله شو یو سر لسره دي چې تیر شوي نو چابار आवाज کو چې ای شربل معمول ماسای خو چاپ کو تکوال پسرونو رنگ کړ پاپری دای چې بچي د شربل نسه چاوالو پسرونو رنگ دام صاحب وګړو ته بچیلینا و چې دا چاوال د مول ماسای دې دپا دې شروع خلق راټول شو چې ما ابا چلا د خرابېږي و چې له به کار کې ورکای مرکړه وای په ایمان موږ داسې یو کني ها ټول جماعت وای ټول داسې یې کني بجلیګر مولا په سنجمې منظم کړي دی کور ته لاړ یو ګریم ګمس کړي دی سما او چا بار आवाज کو چې هغه چله شوی چې داغه خنوسه چاوالو سری ویني به راځه چې راوتی ګیلا د پیاوزي او ته په بل ازیو وخت کې په بل ازیو کینا د سټای زیاده بزرګي دی ته دا خسرته دی ته نو خم نه د پیشو راي وای پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه پیخا من قسم په خدای چې اغی ترغه پورې خسریو زبرګانیو نیکانیو چې مګر راته نه معلومه چې مګ وګورو بیا د ځان تماشا په مونږه امتحان نه دی شو او زبداوم چې والله کزو پردو خزو ته وګورم نه ګور زماغه غور لیکه چې د قبر نه را پاسي والله که په ایمان ټینګ شي د پاکستان کې به ټینګ شي خدای راستی تاسو ګیرو عوام سپینګری کتلی دا چې تیر شو کوس پاسورد تا ګورئ ما سره روانو یو زبرګ زمون د دې جماعت مرګره روانو ځان ډېر ماته به چې تا ناړي ته ډېر روان او تاکو بکوه ما ته بل تاکو بکوه مال خدا روانو پلار او په خدا باور کده سلو لوټ پروت غلط خپای پکې خوا او ځان په بودری کو او راواغسته په بڑے وای چې دا سلګ مخ کې لارو ما غلط دې بڑے تلاش واچول مالا ناری سوک دې ول سوک دې مال زما په مخ کې ماشومه نه لوټ پروت تا په بڑا وای نو زما دا خبره رښتیا شو کنه چې پیشو ترغه پورې شیخ چې په مګونه موږ ترغه پورې زبرګان یعنی تاسو په ایمان وای چې کوم کور کې مړ شي مړ خزا کوند شي مور بور شي ماشومان یتیمان شي او مرونه کېږي لګیای پکې
او خیرات کړي تاسو موږ ورته ناستو دا د انوړای په خپل منډي کنه منډي ها سلیخته ته چلار شول ته هاي هاي کیږي دا د انوړای په خپل منډي کنه منډي کمزې کی چې خزا کونډه او مور بورا شوا او ماشوم یتیم ته زګورم زما دا غپلار دې بیړه په قبر کې تباشي چې په دغه ځای کې مما مال او بس کلم خوند راکړي او بس کلم الحمدلله ستاسو دعا ده خدای دې دینه ساتلې ودینه ساتلې اوس یو جنگ تیرې دې دلته پلاره زما مخه 12 بجې یو لسمی مې وي لارې دی او دغه یو کیمرې لګېدلې دي په ډاټسن کې دا جنگ فوټو او دا خزو فوټو په سرک کو باس کیمرې لګېدلې ویډیو جوړې لګیا دی کیمرې لګېدلې او په خزو له په لارې کې دمان کې لولې دی او خزو لګیا دي دغه کوي اوس حالا غریبی دا چینی گران شو چینی دی خدای پاک پا 1,00,000 روپے بورائی کی چی دا لطے ٹکوئی او شنی چای نشی اسکلے چا ڈاکٹر ورطا ہوئی چی شنی چای والا پقی کئی دا بچکی گی کی نمری او دا شنو چای دا چٹاکی چینی وستی نہیں او سڑے مردار شا 1,00,000 روپے بورائی شا دا قوم دا دی قابل دی اگر کم گناہ دا چی دی قوم پریخو پا فلال پا پاکستان کی کم گناہ دا چی گرانی رالا دا یو عذاب دے پا پاکستان رازل چی دا پلانے گناہ پا کی پریدو چا پریخی دا کم گناہ دا دا دی غریب پا کور کے اگورا دا مالدار پا کور کے اگورا دا سرمایدار پا کور تولا شپا پا کے دمتو دی تولا شپا اس پکې دا بل شی راغلی دی دا جالی غونې څه یي ما نه تاسو هم ښه نامه خو یې درځي ډیشنټینا په ډیشنټینا کې هر څومره ملکونه چې راکاږي یو ملک پکې داسې دی چې کمپلیټ بربنډې ښځې پکې ښایي اته وګوره د دې ټولو په کورونو لګېدلي دي که نه دي لګېدلي قسم په خدای چې ټوله ورځ د لاس ټاټکې او مزدوري کوي د هغه په کور هم د ډیشنټینې جالی لګېدلي دي رکې که د دې قوم د خدای بیخ بنیاد وباسي هلته چې چېرته ګوټو بني تاسو د سړي ځامن دي دا د دې قابل دي چې دوی ته سړی وایي چې ما اوس داسې کوئ دا واورئ چې کوی په غاړه یو سړی ولاړي او وایي چې زه ټوپ کوم داسې ورته مه وایي چې ما وایي څه کوې ټوپ کومه پرستو ملت ټېله ورکړه چې غړمبې شي او ورځي او مردار شي نن سبا داسې وخت دا به چاته نه وایي چې ما الټا دې د دې ځای نیسي که ورته شابه ادي دوست دی دا د هغه آدم علیه السلام اولاد دی چې کوم آدم علیه السلام ته د الله تعالی په یو نری غوندې ټکي خلاف ورزي باندې 300 کاله د ښځې نه جدا ساتلی او 300 کاله او 300 کاله دا وی چې ربنا ظلمنا